بزرگان محترم، ما تیر جمعه د ستاسو په وړاندې یو تمهید ایښودلی و. ما وی چې د انسانان او د مسلمانان ډیر په داسې ګناهونو کې مبتلا دي چې هغه بالعزته ګناهونه دي. یعنی مطلب دا چې د هغې په کولو کې انسان ته نه څه مالی پیدا شته، نه د څه خواهشات پوره کېږي، نه څه لذت او مزه ورته پکې شته. خو د هغې باوجود زمونږ او د ستاسو اکثر مسلمانان په دقسې ګناهونو کې موږ مبتلا یو د غفلت او د جهالت او د ناپوهتیا د وجې نه. او داسې ګناهونه بېشمېره دي. دغه بېشمېره ګناهونو نه به زه ستاسو په وړاندې یوه ګناه راواخلم چې زمونږ او د ستاسو په نظر کې هغه ګناه اړوله ده نه، خو ګناه ده. هغه بېلذته ګناهونو کې یوه ګناه په یو مجلس کې پرله پسې 3 پیره طلاق ورکول، دا په هغه بېلذته ګناهونو کې یو عظیمه ګناه ده چې زمونږ او د ستاسو خلک پکې مبتلا دي. فایرنګو کې ورباندې 3 ځله په یو ځل باندې درز درز درز. دا ګناه دا بېلذته ګناه ده. کو دا انسان پرېږدي نو څه نقصان یې نشته. شریعت طریقه ښودلې ده د ښځې د جدا کولو د ځان نه. کور دې وران دی، کور دې نه آبادېږي، هر قسمه کرتبونه دې ورباندې وکړل، کور نه جوړېږي. شریعت طریقه ښودلې ده، اسلامي طریقې باندې یو ځل طلاق ورکړه، بس پرېږده به بیا چې عدت یې تېر شي، بس لحاظه دا به بل خاوند ته لاړه شي، خبره خلاصه شوه. په یو مجلس کې 3 ځله طلاق ورکول دا قربان شم عظیمه ګناه ده. او دا داسې ګناه ده چې وګورئ نه پکې څه خوند شته، نه پکې څه مال دولت شته، هېڅ پیدا پکې نشته، او نقصان یې لوی نقصان دی. ځکه چې بیا دته د رجوع کولو چې کم هغه چانس ختم شو، ځکه 3 طلاق یې پوره کړي، 3 ډزې ورسره وې، 3 واړه یې کړي دي، جاجر یې خالي دی. نو چې دته کم د رجوع هغه اختیار او امر نه ختم شو، 2 خاندانونو ترمنځ لویه جدایي راغله. تر عمره پورې به دا به د یو بل خپې بیا وخي. او په منځ کې ماشومان معصومان بچي قربان شم هغه خوارزان شول د څه د وجې نه؟ په یو مجلس کې 3 طلاقونه ورکولو د وجې نه. دا مسله ډېره اهم مسله ده. نو زړه مې غواړي په دې باندې زه لږ تفصیل سره خبره وکړم، خو د دغې نه مخکې زه 1-2 خبرې کوم. عزتمندو زمونږ او د ستاسو چې دا کومه مسلماني ده که نه، دا ټوله موږ او تاسو راغونډه کړې ده خالص مونځ او روژې ته. بس موږ وایو چې مسلماني څه ته ویلې کېږي؟ څوک مونځ کوي بس دا مسلمان دی، روژه نیسي دا مسلمان دی. نو دقه چې کله زمونږ او د ستاسو خیال دا شو، سوچ دا شو چې مسلماني موږ راوسته خالص مونځ او روژې ته، نو د عالم صاحب نه، د مفتی صاحب نه، د قاری صاحب نه د مانځه په باره کې تپوس کېږي چې مونځ قضا شي څنګه به قضا راوړم، په سفر کې به زه د ما د مانځه څه حالت دي، سجده سهو په څه سره واجبېږي، چې واجبه شو په کم انداز باندې به کوم. د مانځه په باره کې تپوسونه کېږي. د زکات په باره کې تپوس کېږي چې نصاب مې دې ته ورسېده، زه به څنګه زکات ورکوم، چاله به ورکوم، چاله به نه ورکوم، څنګه انداز باندې به ورکوم، څومره به ورکوم. زکات په باره کې تپوس کېږي. روژې په باره کې تپوس کېږي، روژه مې ماته کړې ده څنګه چلو کوم، فدیه به په کم انداز باندې ورکوم، بوډا یم روژه نشم نیولی، څومره فدیه ورکوم، هغې تپوس هم کېږي. بعضې خلک پکې د حجونو تپوس هم کوي چې حج په چا فرض دی، په څنګه انداز باندې دی. خو قربان شم نور چې کم اسلامي احکامات نور دي د هغې تپوس نشته.